آیات کې دی چې ان الله لا یستحی، نو دا صفت سلبی شو چې الله حیا نه کوي. او په بل ځای کې حدیث کې دا راځي چې کله انسان د الله نه دعا غواړي ولاته دوچته چې الله دا دعا دا سوال دا زما قبول کا. حدیث کې دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ان الله یستحی ان یردهما صفرا، چې الله حیا کوي چې د الله ورته خالی واپس کی. نو په حدیث کې راغلو چې یستحی او دلته راغلو چې لا یستحی. نو حیا او عدم حیا دا دوه صفات د الله شو. دا حیا د انسان هم صفت ده چې انسان لا حیا کول دا پکار. حیا د انسان لپاره یو لازمی صفت ده او د حیا نه بغیر ژوند تیرول ته انسان د انسانیت نه وځي. د حیا تعریف علماء د څه کړي دي چې حیا دې ته ویل کېږي چې خلق یمنع الانسان، دا یو ښه عادت دی چې انسان منع کوي عن مواضع القبیحه شرعا و عقلا، د هغې مواضعونه چې د مواضعو ته ورتلل شرعا او عقلا قبیح. لکه د شرابیانو د چرسیانو د پوډریانو مجلس دی، نو ته چې هلته ورځې نو تا ته ځان بد ښکاري. نو دا بد ښکاره کېدل دا شرعا او عقلا دواړه دي. عقلا دا دی چې ګوره دا ټول خلک دې ته غلطه وایي، دا شراب چې دی ښه شی نه دی، د انسان په صحت باندې منفي اثرات د دې مرتب کېږي چې څوک شراب څښي. او شراب هم ټیک نه دی ځکه الله د دې نه منع کړل چې شراب مه څښئ، چرس مه څښئ، حرام شیونه مه کوئ. نو دې ته ویلی شي چې عقلا او شرعا نشی قبیح. د حیا په باره کې د مسلم شریف حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الحیاء خیر کله، حیا دا ټول خیر خیر دی. چې په کوم انسان کې حیا موجود دی دا ټول خیر خیر دی. او بل حدیث د مسلم دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الحیاء لا یاتی الا بالخیر، چې حیا راتګ نه کوي مگر په خیر باندې. په کوم انسان کې چې حیا نه کوي نو ده به همیشه د خیر سره مخامخ کېږي، د ده نه به ګناه نه کېږي، د ده نه به نافرماني نه کېږي، د ده نه به بې ادبي نه کېږي. نو دا به همیشه د خیر سره مخامخ وي. او د مخکینو انبیاو د کلام نه دا خبره ده، ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى، د انبیاو د کلامو نه خلکو دا خبره موندلې ده چې پخوانو انبیاو به دا خبره کوله چې اذا لم تستحیي فاصنع ما شئت، چې کله ته حیا نه کوې نو بیا چې دې څه خوښه یې نو بس بیا کولی شي. د انسان د ګناه نه، د فحاشۍ نه، د بد اخلاقۍ نه، د زنا نه، د ډاکې نه، د سود نه د حیا منع کوي. خو چې کله د انسان نه حیا لاړه بس داسې بیا سم کول غواړي کولی شي. خلک وایي چې کله د انسان د سترګو نه د حیا دا اوبه لاړې بیا وایي دا هر څه چې کول غواړي کولی شي. نو د حیا اوبه دې دا معنا نه ده چې په دې سترګو کې رښتیا د حیا اوبه دي بس هغه که سوری شي اوبه لاړې نو بیا چې څه کول غوښتل لا کولی شي. نه، دا یو استعاره ده چې کله د انسان په دې بدن کې حیا موجود وي نو دا بیا د ګناه نه د فحاشۍ نه ځان ساتي. او چې کله دا حیا دا د انسان نه لاړه نو بیا چې دا څه کول غواړي کولی شي. تاسو ګورئ نه
په دې میډیا باندې او په دې موبایلو کې او په دې فیسبوکونو په ټیک ټاک او په دې شیانو باندې دا خلک کوم نخري کوي یو بل ته کنزل کوي یو بل ته هغه الفاظ وایي چې د سړي په خوله باندې نه راځي مور خور د یو بل یادې او هېڅ یو بل ته بیا هم ناستي یو بل سره بیا هم خبرې کوي چې یو چا د یو ځل کنځلې چا وکړې هغه بیا برداشت کړي که هغه د موقع ورغله نو ناراسته پرې نه کړي چې کله به ما ته موقع میلاوي زه د دې بدل دې واخلم ویې وهم نو په دې شیانو باندې دا بې حیایي خورېږي ځکه دوی له ایستلو نه د حیا هغه اوبه ختمې شوي دي نو ځکه د مخکینو انبیاو په کلام کې دا وه چې کله ته حیا نه کوې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت بس بیا چې څه کول غوښتل نو کولی شي نو که بد اخلاقه دي کولی که کمیس دي ایسته وکړه ټوپۍ دې ورته درې کول او که بنین دې ورته ایسته وکړه نور څه دي درې کول نو چې حیا درنه لاړه بس بیا کولی شي حبیب دا حیا دومره اهمه جز او دومره اهمه حصه د ایمان ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الایمان والحیاء قراناء حیا او ایمان دغه شان دي دواړه متصل شوي نه دي اذا رفع احدهما رفع الاخر چې یو اوچت شو د انسان نه دا بل بس بخپل اوچتېږي نو که د انسان نه ایمان لاړ نو حیا تیزي او که حیا تې لاړه نو ایمان تیزي ته سوچ کوه چې دونه په حاشي خورېږي نو ته پوه شې چې د دې ایمان یا خو تللی دی یا به اخرنۍ درجه کې اخرنۍ ډګرۍ کې دی نو حیا او ایمان دا د یو بل سره لازم او ملزوم شوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې راځي چې دا دونه حیاناک دونه حیا به یې کوله لکه یو ځوانه جنۍ چې څنګه حیا کوي دغه شان دي حیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوله الله جل شانه دې په دې معاشره باندې رحم وکړي ډېر حالات خرابېدو طرف ته روان دي الله جل شانه فرمایي ان الله لا یستحي ان یضرب